پوری حدیث تا مسلم دے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ دے د مور او پلار با په نیکو خبرو کې مانی په غلطه کې به نه مانی ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ دا الله د پیغمبر صحابي دی او ډیر غریب صحابي دی کمزور صحابي دی ان تر دې پورې چې کله بده په جمعات کې را پرې وته د ډېرې لوګي د وجینا خلکو به ول په دې سټ باندې خپي خودلې د دې د پارا چې د باندې چرته پیریان راغلي دي او د باندې مرګي راغلي دي ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نور سبنو خلوګا زبا د لوګي د وجنا را پرې وته وما او خلکو به پیریان قتل خیال ده دغه ابو هريره رضی الله عنه دی چې کله مسلمان شو او د مسلمانۍ حالات داسې دي زما عزتمندو مور کافر ده او ابو هريره مسلمان دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث ته مسلم دی آغا تمور وای چې تب واپس ته د دین نه راوړي کفر ته ورازه کافر کېږي با او کنه یو نو زب خوراک نکوما آغا وخت پورې به خوراک نکوم تر سو پورې چې تا په محمد رسول الله باندې کفر نه کړي مطلب دا دی بوک هړتال و دې د سوې بوک هړتال و خوراک نکوما یا به زما منی یا به د الله د حبیب منی ابو هريره رضی الله عنه یا الله وسو کما کمو کافر کېګما او جهنمی جوړېګما او که نه کافر کېګما نو مور قسم کړي دی اغي وی چې هغه وخت پورې به خوراک نکو مور مړ کیږي سوچ او فکر وکاو به سو کار پکار دی سوچ او فکر راواغست وی راشه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دربار ته لاړ شه چې د الله حبیب زما د مور د پاره دعا وکړي منګه د دیګ ټنګېدلو د پاره دغه یو تکړه یو چې وای دیګ نو ټنګو خیرات نو وکړه الکه چې اولنې سړی راغی و خیال کړو قیمت څومره دی او قیمت چاته پته شته په څو دی الکه چاته پته نشته نن خو 50 لکه ورغی یا په لاس لکه کا د لاس لکه خیرات څو کولې شي اوس په دې زمانه کې به دې ګرانه کې وي او قرباني صحیح ده چې دویم راغی نو لکه میخه غوای قرباني کړه نو میخه واوست په سودا په درې لکه واده په 15 شپږ لکه به میخه د سیدا کنه او بیا ورپسې د سر راځه بس دې خبره ته نه سمځه کړه خبره تفصیلی ده بیا اخیره کې وای انډه څکړه خیراتی کړه او انډه په سودا نن سبا په 30 40 خوای کنه په 30 نو ستاد 10 روپو ټاک نه خدا کم بهتر دی چې په چاندا کې 10 واچي کوئی نشو په خبره نه کوي خبره مې لګي سختي دي خو لږ سوچ په وکړه خیال دې نو هغه وخت چې زنانه وي نو هغه به اکثر د دې چې یو بجو بیان شروع کېدو نو هغه به 12 بجې مونږ وکړه او بیا به په مسله باندې باقاعده ناستوا د امام مسلو ته به وګو بیان ته به وګو اوس راته پته نشته چې څه ترتیب دی والله عالم زما ګمان دسه دی چې کې دې شي زنانه د بیان ته ځان پارېږي خو سړی وایي چې موږ جنتیان یو به زبې مهنت الله عزتمند مسلمانانو ورو خبره مدا کولا چې بیا به هغه دینی تربیت ورکې نو سړی دې هغه چې کم دینو دو ځامن اغستی دي هغه وې دی لا بزو دنیاوي اوچت اعلی تعلیم به کوم ډیګریانې به کوم او یوې مور د مورې وې دا یو ماته پرېدا وې دا یو ماته پرېدا ناغه مدرسې ته ولېګ او دا دوی چرته ولېګل کالج او یونیورسيټي د فلان دی لندن دی انګلند دی واقع دا کسی قطاری دی الته ولېګل سو بعد بابا بیمار شو بابا څه شرکا بیمار بابا چې کله بیمار شو نو بیا پته لګي نو بابا اسپیټال ته یوړو درې وانه بچي ور سره لاړل اسپیټال کې انسان کمزور دی
بابا الټي وکړي. د انجینیر صاحب هم ماکس لګولې دی، ها څه شي کورې ځان ته چولې دی، کورې پیژنې کنه اباد به د سپي غوندې شکلی هغه شی هم بعضې خلکو ځان ته اچولي. څه به کې کومه ګیله به کې کومه به چېړئ. هغه بل ډاکټر صاحب هم چې کوم دی نو څه دی ماکس ځان ته اچولی دی او هغې ته مخ واړاو او هغه د مدرسې بچی راولګېد او هغه چې کوم دی نو څه وکړه هغه د سر نه رومال راواغسته او د بابا خوله او ګیرې پې څه کړه پاکه